هغه اسباب چې هغه د رزق د زیاتولو اسباب دي چې هغې سره د بنده رزق هغه زیاتیږي او دیو سره الله پاک غني کوي مالداره کوي د زړه غنا عمر کوي زړه یې غني کړي اگر چې څه به ورسره ني او ظاهري چې کوم غنا او مالداري ده نو هغه مو له الله پاک ورکوي هغې کې یو شپږم نمبر یعنې پنځه اسباب هغه مخکې موږ بیان کړل شپږم نمبر سبب چې په هغې باندې الله پاک د بنده رزق زیاتی هغه عمره او حج دا دواړه یو ځای کول ځکه الله پاک قرآن کې دې خبرې حکم هم کړی دی الله فرمایي واتموا الحج والعمرة لله تاسو حج او عمره دا دواړه پوره ادا کوي د الله دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې حج او عمره دواړه ادا کړل یو ځای کړل یعنې لومبۍ عمره وکړه ورپسې حج وکړه نو دا دواړه چې دي ینفیان الفقر دا د انسان فقر ختموي دا د انسان غریبۍ او غربت ختموي او د انسان د ګناهونو هغه خیرې چې دی هغه ختموي دا یې فایده ده نو د فقر د ختمېدو او د غنا او د مالدارۍ د راتلو رزق کې د زیاتوالي یو سبب چې دی هغه دا دی چې حج او عمره دا دواړه انسان وکړي او اوم سبب چې دی هغه دی نکاح واده دې سره الله د انسان رزق دا زیاتوي ځکه الله د هر چا رزق دا مقرر کړی دی نکاح سره چې کم بنیادم یې کور ته راشي هغه ځان سره خپل رزق راوړي او بعضې وختونو کې داسې چې هغه د هغې په قسمت کې الله ډېر رزق لیکلی ډېر صحیح لیکلي د هغې په وجه باندې هغه رزق کې فراخي او کلاوالی راشي تنګسیا ورسره ختمه شي ځکه قرآن مجید کې الله پاک سوره نور کې د دې خبرې حکم کړی دی الله فرمایي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم تاسو هغه چاله نکاح وکئ هغه چاله ودونه وکئ کم چې بې واده او بې نکاح دي ایامه دغه ته وایي ایم هغه چا ته وایي الذي لا زوجة له چې د هغه بیبي نه یا هغه زنانه التي لا زوج له هغه زنانه چې د هغې خاوند نه دې دواړو ته ایامه ویلی الله فرمایي دوی له واده وکئ ودونه وکئ والصالحین من عبادکم وإمائکم ستاسو په غلامانو ستاسو په وینځو کې ستاسو خادمانو کې چې کم صالح دي دا چې صلاحیت یې شته دی د واده د کولو نو هغوی له مو کوئ واده الله فرمایي ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله که چېرې دوی فقیرانی
غریبانانی نو الله پاک به د خپل فضل نه د خپل مهربانۍ نه به الله پاک دوی غنین کړي. والله واسع علیم. الله هغه ذات دی چې دا فراخي راوستونکی ذات دی او پوی دی د بندګانو په حالاتو باندې. د یو مسلمان دپاره په دې خبره باندې ایمان او یقین پکار دی چې د واده او د نکاح د کولو سره به زه غني کېږم. د دې د وجې نه چې زه غریب یم نو څنګه واده وکړم، دا الله باندې بدګماني ده. الله باندې بدګماني ده او دا په خپل ځان اعتماد دی، د الله په ذات باندې نه دی اعتماد. الله پاک دا خبره بالکل شرطیاً دې آیات کې که تاسو وګورئ دا لیکلې ده چې که تاسو نکاحګانې وکړلې نو الله پاک به تاسو د خپلې مهربانۍ نه غنیان کوي، مالداره کوي به. زمونږ سوچ څه دی؟ زمونږ سوچ دا دی چې نه زه به غني کېږم نو بیا به نکاح کو، بیا به واده کو. دا زمونږ سوچ دی او ډېر خلک داسې وایي یاره موږ خپل ځان ونه ساته، خپل ځان هم ونه ساته، نو چې اوس را واده وکړو نو بل بوج به هم را باندې راشي د پاسه. ته خدای نه چې ته به ځان ساتې او ته به نور ساتې. دغه کار د الله دی، دا ته په خپله ذمه باندې مه اخله. او ډېر خلک د اولاد باره کې داسې وو، د اولاد باره یاره موږ اوس د دوی وساتو کو بیا به ورله ښځه او بچي هم ساتو. دا د الله کار دی. الله باندې ښه ګمان پکار دی چې کله دا ګمان د مخکې نه په الله باندې نو الله به هماغه شان فیصله تا سره کوي. ځکه حدیث قدسي دی چې الله فرمایي انا عند ظن عبدي بي، زه د بنده سره د بنده د دې ګمان مطابق یم. دی چې څنګه ګمان په ما ساتي هماغه شان به ورسره زه کوم. ځکه د فقر د ختمېدو او د رزق د زیاتېدو په اسبابو کې یو سبب چې الله بیان کړی دی هغه دا دی چې نکاح د غنا سبب دی، دا د مالدارۍ سبب دی. الله فرمایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت سره حدیث دی چې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاثه حق على الله عونه، ثلاثه حق على الله عونهم. درې کسان داسې دي چې الله په ځان باندې د هغوی مدد لازم کړی، الله په ځان چې دوی سره به زه خامخا مدد کوم. عون مدد ته وایي. هغه درې کسان څوک دي؟ المجاهد فی سبیل الله، یو هغه کس دی چې دی د الله په لار کې مجاهد دی، دی جهاد کوونکی دی. نو الله فرمایلی ما باندې د مجاهد مدد دا ما فزان لازم کړی، د سره به زه مدد کوم. او دا حقه خبره ده
هر وخت الله پاک د مجاهدینو مدد کړی او کوي. بدر کې اسم نو مجاهدینو سره الله یې مدد وکړه، ملایکو لره. احد کې سره مدد وکړه، دا غزوات ټولو کې. او اوس هم که تاسو وګورئ، اوس هم دې زمانه کې وګورئ نو د الله مدد دی مجاهدینو سره. ګنې تعداد یې کم دی، اسلحه سره کمه ده، وسایل یې کم دي، او د کم وسایلو د کم افرادي قوت د هغې باوجود مجاهدینو د روس غونته لوی طاقت ووهه، د جرمني غونته لوی طاقت یې ووهه، د امریکې غونته لوی طاقت هغه یې ووهه. فلسطین کې د اسرائیلو او د امریکې د ټولو زور هغلته فلسطیني مجاهدینو هغوی دې ته مجبور کړل اسرائیل چې هغوی دا خبره وکړه چې یاره موږ خبرو ته کینو، به تاسو را سره خبرې وکړئ. دا مدد دی د الله. نو یو هغه کس دی چې دی د الله په لار کې مجاهد دی، الله دا په ځان لازم کړي چې زه به د مجاهد مدد کوم. قرآن دې نه ډک دی. دویم کس چې الله سره مدد کوي، والمکاتب الذي يريد الاداء، مکاتب سره به زه مدد کوم. مکاتب پخوا د غلامۍ نظام و، غلامان به خرڅېدل، وینځې به خرڅېدې، منډیانې به باقاعده لګېدې. دا یو نظام و. یا به د کافرو نه جنګ کې ونیوې شو، سړي به ترېنه ونیوې شو، زنانه به ترېنه ونیوې شي، دا به غلامان او وینځې وي. په دې غلامانو کې و مکاتب هغه و چې د باندې به د خپل مالک دا یو شرط کېښوده چې ته به ماله دومره روپۍ راکړې، زه به ته آزاد کړم. نو هغه به بهر مزدوري کوله او څه به یې د مالک ته ورکولې، څه به یې خپله خرچه، خو هغه د مالک هغه روپۍ به هغه ته ور پوره کړې. چې هغه به پوره کړي هغه به ازادي ورکړه، دې ته مکاتب وایي. الله فرمایي زه د هغه مکاتب مدد به کوم خامخا چې یرید الادا، چې هغه د دغه روپو د ادا کولو نیت یې، چې دا د مالک دا روپۍ دي، دا به زه پوره کوم، دا به ورته ادا کوم. ځکه دا یو قسم قرض شو په د باندې. څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا چې د چا نه قرض واخیست، قرض، او په دې قرض کې یرید الادا، دی د دې قرض د ادا کولو نیت ساتي چې دا به زه زر تر زره دې کس ته ورکوم چې د چا په ما باندې قرض دی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک به دله د دې قرض د ادا کولو لارې جوړوي. داسې یو ځای نه به الله پاک دله ورکړي چې دی به پې قرض به پې ادا کړي. او چا چې د چا نه قرض واخیستو او د ده په نیت کې د دغه قرض ادا کول نه و، په دې نیت یې ترې واخیستو چې زه بس وامې خستو ته او بس اوس دې ګرځي. موږ اکثر وایو که نه قرضداری چا وجلی دی، قرضداری چا وجلی دی. او دا هغه کله چې د قرض د ادا کولو نیت وکړي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نیت ونه کړي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک به دله داسې لارې نه جوړوي چې په هغې باندې دی پردی قرض خلاص، ټول عمر به دی بیا قرضدار وي. نو یو مجاهد سره مدد
دا الله په خپله ذمه اخیستی، یو د مکاتب سره، او دریم والناکح الذي يريد العفاف، هغه نکاح کوونکی، هغه واده کوونکی چې د ده نیت په نکاح او په واده کې سي عفت، پاکوالی، چې زه د بدکارو نه بچ شم، بدکارو طرف ته لاړ نه شم. نکاح د دې دپاره کوي چې پاک دامن جوړ شم، پاک جوړ شم. عفاف پاکوالی ته وایي، عفت پاکوالی ته وایي. نو په دې نیت باندې چې کله دی نکاح کوي، الله فرمایي د ده سره مدد دا ما په ځان لازم کړی چې زه به د ده سره مدد کوم. لکه تاسو ته مخکې ما ویل نیت په نکاح کې د دې خبرې په کار دی. لکه نکاح څه دپاره دی؟ د نکاح چې کوم مقصدونه دي، د واده چې کوم مقصدونه دي، پای کې اولنی مقصد څه دی؟ هغه عفاف دی، عفت دی، چې زه پاک جوړ شم د دې نکاح کولو سره. دویم مقصد د نکاح څه دی؟ هغه دا دی چې دنیا کې د نسل انساني بقا راشي، دا باقي پاتې شي، د انساني نسل. د نیکه نه زوی او د زوی نه بیا نسي او دا یو نسل دی، دا به داسې رواني. او دا څه سره کېږي دا نسل؟ دا د نکاح کولو سره. کلم چې نکاحګانې بندې شي، نسل انساني به ختم شي. ځکه دا علماو لیکلي دي چې کله نکاح او واده دا سخت شي، د دې کول دا سخت شي او ګران شي، نو څه شی به اسانېږي؟ بیا به زناګانې اسانېږي. او کله چې واده او نکاح آسان جوړ شي، چې په اسانه باندې کېږي، نو بیا به زنا او بدکارۍ دا سختېږي. دریم مقصد چې دی د نکاح د کولو، هغه د غنا او مالداري، د رزق فراخي. صحابه کرامو کې د هغوی طریقه دا وه چې چا به ورته د خپل فقر خبره وکړه چې غریب یم، هغوی به ورته فوري د دې خبرې حکم کاوه چې نکاح وکړه. ځکه الله ویلي چې زه به دې سره مالداري راولم. نو دې سره مالداري راوي، د اسبابو د رزق یو سبب چې دی هغه دی نکاح. ځکه حدیث کې راغلی دی کله چې دا آیات نازل شو چې الله فرمایل والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله فرمایي هغه خلک چې سره او سپین او روپۍ او دا هر څه جمع کوي او د الله حق ترې نه ورکوي، د الله حق ترې نه ورکوي، زکات ورپکې نشته، صدقه ورپکې نشته، انسانیت سره خیر ښېګړه پکې نشته دی، بلکې دا یو اجتهاد ده، اجتهاد یو مار دی، بس دغه څیز نه تاو شوی دی چې دا رانه چېرته اخوا دې خوا نه شي بس. او ټول عمر یې جیب ته یو کلکه مضبوطه تاله دا اچولې ده او په جیب کې لړمان دي، نو چې یا بټوه کې لړم هغه شته دی، دی لاس نشي وروړی. الله فرمایي چې داسې کوي دې خلکو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه دنیا کې. دا به دنیا کې دې مال باندې به زوال راځي او آخرت کې درناک عذاب سره به دا مخامخ کېږي. نو چې کله دا آیات نازل شو، صحابه کرام هغوی د دې خبرې نه ویرېد چې دا خو سره او سپین او روپۍ او دا جمع کول دا خو د سخت عذاب
ذریعہ جوړیږي. نو بعض صحابه کرام دوی فرمایي موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یو سفر کې وو. نو بعضې کسان وویل چې یاره سره او سپین او هغه وخت کې سره او سپین و بس د هغې متبادل نن دا نقدیات دي روپۍ ډالر دی او پاکستانی روپۍ ده او افغانۍ روپۍ ده او ریال دی او دا د سرو او سپینو متبادل دی. دا کرنسي چې ده دا د هغې یو سند غونته دی. ویل چې دا خو دا حکم نازل شوی دی ویرېدل. فلو علمنا ای المال نتخذو که موږ په دې پوه شو چې اوس سره او سپین خو باندې جمع کوو روپۍ باندې نو کوم مال داسې دی چې موږ هغه ځان سره جمع کړو. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. بس درې څیزونه ځان سره ساتلو دي. درې څیزونه. یو د ذکر والا ژبه دا ساتل پکار دی. د ذکر والا ژبه هغه ژبه چې په هغې باندې هر وخت د الله تذکره وي، د الله ذکر وي، په ناسته په ولاړه په ملاسته په روانه هر حالت کې د الله تذکره، د الله ذکر، د الله یاد. نو یو داسې ژبه ځان سره د ساتلو ده. او دویم وقلب شاکر شکر والا زړه چې د الله په نعمتونو باندې که هغه لږ دی او که ډېر دی، که هغه ښه دی او که لږ بېکاره دی، خو چې دی په هر حالت کې د الله شکر ادا کوي. ځکه لومبني اسبابو کې تاسو ته ما ویلي د رزق د زیاتوالي اولنی سبب سو شکر. دې سره رزق زیاتېږي، دې سره انسان غني کېږي شکر سره. نو د زړه نه شکر، هغه زړه چې هغه د شکر والی دا ځان سره د ساتلو دی. او دریم وامرأة مؤمنه، هغه بیبي چې هغه مؤمنه ده، مؤمنه تعینه علی ایمانه، چې هغه د خپل خاوند سره د ده په ایمان کې مدد کوي، ایمان کې ورسره مدد کوي، خاوند ته سمه لاره ښیي، خاوند ته د الله د بندګۍ لاره ښیي، خاوند ته خلکو سره د احسان او د نیکۍ لاره ښیي، خاوند ته د خپلو خپلوانو سره د صله رحمۍ لاره ښیي، خاوند ته د بېایمانۍ لارې نه ښیي، خاوند ته د خپلو خپلوانو سره د قطع رحمۍ لار نه ښیي. دا امرأة مؤمنه ده، دا هغه زنانه چې دا مؤمنه ده. ځکه دو اسباب هغه تاسو ته ما نن وویلي چې دې سره رزق کې زیاتوالی راځي. یو حج او عمره، حج او عمره چې دواړه یو سړی وکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا فقر ختمی او د ګناهونو خیری چې دی دا ختمی. او دویم څیز هغه د نکاح او زواج، واده، دا د انسان فقر ختمی، دا الله ویلی. نو واده یو سړی کوي، خپل بچي لی کوي، که هغه لور ده او که زوی دی، مخکې نه دی کې دا نیت نه کوي یاره بس موږ خپل ځان ونه ساته، اوس به دا به هم پکې راشي، بیا به دا څنګه ساتو. دا نیت چې کوي الله پاک به د دغه نیت مطابق تا سره عمل کوي، تا له به الله نه درکوي، غني کوي به دې نه. الله چې څنګه ویلي دغه نیت پکار دی. الله وایي تاسو نکاحګانې خپلو اولاد ته وکئ، بې نکاحو ته ودونه وکئ. الله څه وایي یغنهم الله من فضله، چې کله واده وکئ نو الله پاک به دوی غنین، دوی به غنین. نو دا دی نیت پکې دا فکر دی. الله بیا بنده غني کی، مستغنی کی،
الله په ځان باندې دا لازم کړې ده چې زه به ورسره مدد کوم نو دا دی دې سره الله پاک د انسان په رزق کې وسعت او د ده په رزق کې فراخي راولي دا اسباب شو شکر تقوا د الله یره توکل الله باندې ځان حواله کول الله ته خپل ځان سپارل او حج او عمره او نکاح یعنې واده او صدقه دا هغه اسباب دي چې دا کله بنده اختیار کړي الله پاک دی غني کوي او دا هغه اسباب نه دي چې دا ګنې چا د ځان نه ویلي دا هغه اسباب دي چې الله پاک په خپله په قرآن کې ویلي نو مالداره کول څوک کوي الله یې کوي الله په لاس کې دي سره او سپین او ټولې خزانې د الله په لاس کې دي نو چې کله الله پاک مالداره کول کوي دغه رب موږ او تاسو ته لارې ښودلي چې دا خبرې تاسو اختیار کوئ زه به مالداره کوم صحابه کرامو تاریخ موږ او تاسو ته مخې ته دی نو دا دی چې د دې خبرو موږ او تاسو کوشو هر وخت شکر هر حالت کې شکر هر حالت کې که په ماړه ګېډه یا که په وږې شکر او د الله یره هر وخت ځان سره ساتل د الله یره او الله باندې توکل الله زموږ او ستاسو ذمهوار دی وکیل ذات دی وکیل ذمهوار دی نو چې هغه ذمهوار دی ولې ډېرې د الله ذمهوارۍ هغه موږ په خپل سر راواخلو دا خو الله باندې بې اعتمادي ده نو دې خبرو خیال وساتو الله پاک به موږ او تاسو غنیم کړي رزق کې به وسعت راولي الله پاک دې زموږ او ستاسو رزق د برکت والا رزق جوړ کړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب لها وصلى الله تعالى على